خپلې دیرې ډانډسې دي زمونږ خپل جوماتونه دي را سره الحمدلله د ټل او د ټلبندۍ جوماتونه او درې خو جدا دي خپل ذاتي خو جدا دي ښه په عزت کې وخت یې مټې دي دا خلک زما یاره دا خلک زما عزت دی زه د دې عزت یم زما غم خادر دي سره نو زه ولې دغه خلک د ځانه خبر زموږ زنانو هم احسان کړی زموږ زنانو هم چې کوم دی نو هغوی یو کردار ادا کړی او شپې حملې وکړلو بیا د دې مغولو جګړه به ډېره ګنده طریقې سره وه دوی به بچي ملالولو دوی به زنانو ملالوله دي دوی به بوډاګانو ملالوله دغه چې زمونږ په هغه ټایم کې دوه کسان چې کومونو یو جانشاه دلته کې چې کوم مشر او یو دلته کې چې کوم نه دی کې یو زنانه وه چې هغې ته شابوله فخر افغان اده څلور پنځه زنانه به د پښتنو کې څلور تېرې شوي چې دا پکې پټاب ده دې بابر سره مقابله وکړله د هغه ډېر فوجیان دي ووژلو بیا چې دوی مکمل حمله په هغه ځای وکړل دا ښځه پکې هم شهیده شوله د دې خاوند پکې هم شهید شو بابر په هغې باندې بیا ډېر زیات افسوس وکړو بیا دغه سره چې کوم دی نو زمونږ دارالخلافه دې ځای نه چینج شوه ګړی ته تړله ګڼي کپوره چې ورته وایي زمونږ د مشرانو په وخت کې د دې نوم لنګرکوټ و د ګڼي کپوره نو ګڼي کپوره ته چینج شوله چې هلته کې چینج شوله هغلته لړله نو زمونږ مشرانو بیا ځان برابر کړو او دې خلکو سره بیا دویمه جګړه زمونږ په دغه کې وشوله په جګړه د دغې د کلپاڼۍ بدل مونږ په جنګ ګلبیله کې مونږ واغېستو چې هلته کې یعنې قوم و پکې د یوسفزو تربوران دي هغه مکمل ختم شوي دي صرف چند خاندانونه په دې 400 کې پاتې دي او د یوسفزو ته هم شکست ورکړی شو د دکې نه مخکې جنګ میچنۍ شوې ده په جنګ میچنۍ کې هم دې ته شکست میلاو شوی دی او ملک احمد چې کوم دی نو دی په ننواتې باندې په بل اور دغه چې کوم دی نو په خپله دا تاریخ بیانو عباسینو چې دی په ننواتې لړو او د دلزابو خو یوې زنانه ده له پناه ورکړه د قوم د وجلو نه دی بچ کړو موږ هر ټایم احسان کړی دی زموږ زنانو هم احسان کړی زموږ زنانو هم چې کوم دی نو هغوی یو کردار ادا کړی دی بیا د هغې نه پس د دغه زموږ یو بله زنانه چې هغه د ملک خیبو ښځه وه هغې چې کوم دی نو میر جمال مندر له هغې هم پناه ورکړې وه هغې هم چې کوم دی نو دی کېنولی نو زموږ د زنانو کردار ګورې هم دا هم کمزورې په تاریخ کې نه دی پاتې شوی بل مونږه چا سره سمجوته نه ده کړې نه خو چا سره په عزت باندې سمجوته کړې ده نه خو چا سره په مال دولت باندې سمجوته کړې ده په یو ځای زما مشر مړ شوی دی خو د سمجوته نه ده کړې یو ورځ زما نه چا تپوس وکړو وایي تاسو د دغه ولې بدي شوی د مغولو نو ما ورته ویل خو اسانه خبره چې په کومو خبرو خوشحالېدل نه موږ نه کولو او په عیاش خلکو په عیاش وایي خوشحالېدل چې چا خوشحالول نه د هغې خپلو زه خو د هغه په معیار نه بیان زه خو اسلامي ذهن ما لرو د پښتو ذهن ما لرو اسلامي ذهن ما لرو زموږ چې کوم ائمه حق دي په دې ځمکه باندې لوی لوی خلک زموږ دلته په مردان کې لوړ شه دا شابولی قبر دی هغه دلته په جنډۍ کې د ملک یوسف افغان قبر دغه بغداد اسکول کالج شاتر اسکول شاتر دغه چې کوم دی نو علي بن یوسف چې کوم دی نو پړانګو په 400 کې قبر دی شیخ احمد چې کوم دی دا په خیشکو کې دی بیا د همدنه شیخ تپور چې ورته وایي هغه په دمانګړ کې دی زنګي خان چې کوم دی نو دا په شابادګړه کې دی اوس پروس کال زنګي خان له ما قبر جوړ کړ زنګي خان قبر د برګرو په تعاون سره دی را سره منډې تړلی وي د شابولی قبر هم ما جوړ کړ خو د شابولی کې زنګ بدقسمتي دا راغله چې یو بدبخت دی هغه قبر د هغه په کور کې راغلی نو قبر هغه روان کړو انشاءالله موږ به بیا هم د هغې کوشش د جوړولو کوو زموږ چې کوم دی نو خان محمود غزنوي هم که راغلی دی هغه هم د دې په تور دلته راغلی دی هغه چې د افغانستان نه راروان صرف 14000 فوج و سره دلته په هغه کې 2 ملکانانو زموږ یو ملک یحیی چې د هغه قبر دلته په ګلیاړه کې دی انشاءالله هغه به مرمت کو برابرو به زه په نور به یې ولتلي هغې نه علاوه یو ملک کالو دی دا کالو خان چې ورته وایي که دا دي چې کوم کالو خان یادي دا مندړ دا د دغه وخت کې اکبر وخت کې دی زه خو په سوونو کاله مخکې راغلی یم نو دا کالو چې دی شموزی خپل کتاب کې د ده ذکر یې کړی دی نو دا ټول زموږ مشران چې کوم راغلي دا هسې خلک نه دی بل هر څه له تنزل لازي نبی علیہ السلام چې کوم سټیټ راخ کړی دی هغه هم ختم شوی دی هغه په حالات کې نشته بیا هغې سټیټ له د نبی علیہ السلام دغه صحابو څلورو نور هم وسعت ورکړی او کولو کړی تر فرانسه پورې د مسلمانانو حکومت و نن خو هغه حکومت نه دی پاتې ته نن د وروسته وګوره لوی سوپر طاقت و د هغه نه بلا دړې جدا شولې خو بیا هم الحمدلله چې زموږ خلک چې کوم ځای کې دی نو چې دوی موږ څونه ګوري یو د رزق حلال دی یو دا دوکمار نه دي موږ چې هم چا سره فراډ دغه نه دی کړی دا خو چونکې زموږ صرف دونه قدر لو چې زموږ میډیا او زموږ څوک په تاریخ نه نو بس چا وي دي موږ داسې زغلولي چا وي موږ داسې زغلولي دي نو زه ورته دا یم چې موږ دلته په دې ځمکه باندې موجود باندې یو پیرنې موږ دا سوال هم چې وکړو چې بهی ته ولې د بل سړي خلاف غلی ته نو زه په هغې باندې غلی یم چې اوس مثال زما مور که ورته تاسو مندړه وایئ که یوسفزی ورته وایئ
زما یاده زما بل دغه خپل حساب کتاب کوو په زړه کې مې کوو نو 140 د دغه خلکو زنانه په مونږ کې ناستې دي او صرف 40 زمونږ په دې کې ناستې دي بیا ګیر چاپېره خلکو سره زمونږ تعلقونه دي د زمانونو ورسره غم حاضر زمونږ نو ما ورته مې ټیک ده دا په دې میډیا چې لګي دا یو 2 کسان دي یو د ثوابه دی یو د عباسین لګي دا 2 کسان دي اوس دلته چونکې د زما مټې دي دا خلک زما یاره دا خلک زما عزت دی زه د دې عزت ما زما غم حاضر دي سره نو زه ولې دغه خلک د ځانه خبر کړم کني د دې دي مورخین انشاءالله ولزي د دې نه ما سره زیات مواد دي کني ته ما کني را دي شو سړی د ما سره کین بل زما تاریخ زما دا واضحه صفه ده مونږ چا سره سمجوته نه کړې مونږ دوکه نه کړې زمونږ د ښځو واضحه کردار په تاریخ کې د سړو د 3 زنانه خدای واضحه لري چې د ملک محمد ښځه راولګېدل ملک احمد له پناه ورکړل د خپل قوم زمونږ قوم وجه دی د هغه کرنه په ننوات هغې پټ کو پناه کو او د قوم نه بچ کو بیا چې کوم نه د خیبو له پناه ورکړل د خیبو چې ورغې تورې په غاړه کې واچوله چې ما دغه خیبو ښځې ده د میر جمال ورکړله چې ما خیبو نه دی وجلې قرآن کوم قسم کوم زیه ځان سره بوتو احمد د زیه وایم ځان سره بوتو نو دی لړ هغې ښځې په عزت کې کېنولو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو شابولی ته وګوره دما هغې هم سمجوته نه ده کړې په خپل عزت باندې په خپل ننګ ناموس باندې هغه دلته کې هغې بلا پوج وجلې د دې دغه د بابرو اوس هم الحمدلله په دې کلو کې مونږ ښه عزت سره وخت تېرو مونږ سره که لږ دی که ډېر د خپل شاملاتونه دي را سره خپل جیدادونه دي را سره خپل دیرې ډانډسې دي زمونږ خپل جوماتونه دي را سره الحمدلله د ټل او د ټلبندۍ جوماتونه اجرې خو جدا دي خپل ذاتي خو جدا دي ښه په عزت کې وخت تېرو نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو هم دې سپیسیس کې دا د وینې یو حق دی دا د خپلې وینې یو حق دی چې سړی ادا کړي دا 13-14 سالو شو مونږ هم ستاسو په شاندار به خلک یو مونږ خامخا په میاشت کې مونږ یو ویزټ کوو کله بونیر ته ځو کله دیر ته ځو سوات ته شي کله چې کوم دی نو هریپور ته شي کله ابټاباد ته شو کله نور علاقو ته ځو مونږ د خپل جیب نه خرچه کوو مونږ د چا نه تر نن تاریخه پورې څه شی نه دی